بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. شپږشتمه سپاره سوره قاف آیت نمبر 1 مخکې آیتونو کې بیان شو اوه باندو والو مونږ ایمان راوړې وای ورته تاسو ایمان نه دی راوړې لیکن اوایي چې مونږ اسلام قبول کړی دی او حال دا دی چې داخل شوی نه دی ایمان په زړونو ستاسو کې که چېرې تاسو د الله او د رسول منئ کم بنه کې ستاسو د اعمالو نه څه څیز بېشک الله بخونکی او خاص مهربانه دی بېشک ایمان والا هغه کسان دي چې ایمان د الله په یووالي راوړي او د هغه په پیغمبر باندې بیا شک نه دی کړی جهاد یې کړی په خپلو مالونو او په خپلو نفسونو سره د الله په لاره کې دا کسان هم دی رښتینی ایمان والدي ورته ووایه تاسو ښودنه کوئ الله ته د دین خپل الله پوهیږي په هغه څه چې په اسمانونو او هغه څه چې په ځمکه کې دي او الله تعالی په هر یو څیز باندې پوهه دی دوی احسان کوي پتا باندې دا چې دوی اسلام راوړی دی ورته وای احسان مکوئ په ما باندې د خپل اسلام بلکې الله چې دی احسان کوي پتا سو باندې چې خودنه کړي تاسو ته ایمان طرف ته که چېرې تاسو رښتیا ویونکي یئ بېشک الله چې دی پوهیږي په پټو څیزونو د اسمانونو او د ځمکې او الله تعالی لیدونکی دی په هغه څه باندې چې تاسې کوئ دا سوره قاف مکی سورت دی مخکې سورتونه مدنی ذکر شول اوس دا مکی سورت دی او مکی سورت د هجرت نه مخکې نازل شوي سورتونو ته وایي او د هجرت نه وروسته نازل کړي شوي سورتونه مدني سورتونه وي نو دا مکی سورت دی په لیک کې دا 50 نمبر سورت دی یعنی دې نه مخکې مونږه 49 سورتونه وي دا اوس 50 نمبر 50 نمبر سورت دی په لیک کې او په نزول کې دا 34 نمبر سورت دی د دې نه مخکې نازل شوی سورت سوره مرسلات دی او د دې نه وروستو نازل شوی سورت سوره بلد دی په دې کې 45 آیاتونه او 3 رکوګانې پکې دي بیان پکې د دې خبرې دی مخکې سورت کې آداب ذکر شوی د معاشرې د اصلاح دپاره په دې کې یره ورکوي چې دغه آداب خپل کوي ځکه ستاسو واپسي د الله رب العزت ته او ستاسو څومره اعمال چې دي دا محفوظ کیږي پرشته دالی کی د خپل اعمالو اصلاح کوي د الله رب العزت د طرفه د خودلی شوی آداب او خیال ساتي ځکه د الله تعالی سره ستاسو ملاقات دی او په دې آیات کې آیتونو کې چې کوم تلاوت کړي اول دا عظیم کتاب چې قرآن مجید دی دا غي په عظمت باندې الله رب العزت قسم کوي بیا د دوی د تعجب او حیرانتیا ذکر کوي چې دوی پیغمبر وای چې دا خو زمونږ پشان بشر دی
او دی چې کومه خبره کوي چې دوباره را پورته کېدل دي دا ډېره ناشنا خبره ده او دا د عقل نه لري خبره ده. دی وایي ځکه چې مونږه خاورې شو نو څنګه به راپاسو؟ الله فرمایي زه پوهېږم، زما سره ستاسو ټول معلومات هر څه زما سره محفوظ دي. او دی د دې کتاب په باره کې ګډې وډې خبرې کوي. قاف والقرآن المجید. قاف دا سورتونو ډیرو سورتونو په شروع کې مختلف حروف ذکر شوي چې د هغې په مطلب باندې صرف او صرف الله تعالی پوهیږي. د دې قاف مطلب څه دی؟ د دې په مراد باندې د دې په مطلب باندې الله تعالی ډیر ښه پوهیږي. مونږ د دې په باره کې هیڅ علم نه لرو. والقرآن المجید، قسم دی په قرآن مجید چې عزت والا دی، ډیرو پیدو والا دی، عظمت والا دی، شان والا دی. د دې قرآن مجید باندې قسم کوم چې دا ډیر عزت والا کتاب دی، دا ډیرو پیدو والا کتاب دی، دا ډیر عظمت والا کتاب دی. په دې وجه باندې دا ډیر اوچت کتاب دی چې د دې نازلون کې زیم الله رب العزت دا کتاب را لېږلی. الله رب العزت عظیم بادشاہ دی، کتاب هم عظمت والا دی. نو الله فرمایي په دې عزتمن کتاب باندې زما قسم وي. دا خلک چې کومه خبره کوي دوی چې کوم تعجب او حیرانتیا کوي ستا په باره کې یا د دوباره راپورته کېدو په باره کې، نو دا قرآن مجید په دې ګواه دی چې د دوی دا خبرې غلطې دي چې دوی دوباره راپورته کېدل نه مني یا ستا پیغامبري نه مني، نو دوی په دې خپله خبره کې دروغجن دي. قرآن مجید په دې باندې ګواه دی ځکه دا قرآن مجید ستا رښتینوالی ذکر کوي او د دوباره راپورته کېدو هم رښتینوالی ذکر کوي. والقرآن المجید، قسم دی په قرآن مجید باندې. بل عجیبو ان جاءهم منذر منهم، بلکې دوی تعجب او حیرانتیا کړې ده ان په دې خبره چې جاءهم راغی دوی ته منذرون یره ورکوونکې منهم د دوی د جنس نه. د دوی ځکه دا وینا دوی کړې وه په کار ده چې پیغامبر الله تعالی فرشته را لېږلی وي. نو دوی په دې کې حیرانتیا دا وه چې یو انسان یو بشر پیغامبر څنګه کیدی شي؟ په کار چې پیغامبر فرشته وي، پیغامبر انسان نه وي. نو دوی په دې باندې حیرانتیا وکړه، ورنه دا د حیرانتیا خبر نه ده ځکه چې څومره پیغامبران راغلي ټول پیغامبران انسانان راغلي، ټول پیغامبران بشر راغلي. پیغامبران نه په فرشتو کې پیغامبران راغلي، نه په پیریانو کې پیغامبران راغلي. پیغامبران الله رب العزت په دې انسانانو کې را لېږلي. دا د حیرانتیا خبره نه وه، خو دوی دې خبرې لره په دې خبره باندې دوی حیرانتیا کوله چې دا پیغامبر ولې زمونږ نه راغلی، زمونږ د جنس نه نه و پکار. بل عجیبو، بلکې دوی تعجب او حیرانتیا کړې ده ان جاءهم دا چې راغلی دی دوی ته منذرون یره ورکوونکې منهم د دوی نه چې د دوی په شان بشر دی. ځکه څومره پیغامبران چې دي دا ټول بشر دي، انسانان دي، او په انسانانو کې اعلی دي، د ټولو نه اوچت دي. پیغام نورانی دی لیکن د دوی وجود د دوی جسم هغه انسانی دی. بل عجیبو ان جاءهم منذرون، بلکې دوی تعجب او حیرانتیا کړي د په دې خبره باندې چې راغلی دی دوی ته یره ورکوونکي منهم د دوی نه. دلته کې د نبی صلی الله علیه وسلم او د پیغامبرانو یو صفت ذکر کو چې هغه منذرون، یره ورکوونکي. د پیغامبرانو کار دا دی چې دوی به الله تعالی را لېږلي د دین د خدمت لپاره او دوی د دین خدمت کوي. هر پیغامبر د دین خدمت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې آخرنی پیغامبر دی د دین پوره حق ادا کړی دی او د دې خبرې تصدیق صحابه کرامو کړی دی. چې کله صحابه کرامو نبی صلی الله علیه وسلم په آخرنی وخت کې دا یو تپوس کړی و چې کله هغوی ته خطبه ورکوله د حج په وخت کې، نو ورته ویلو ما تاسو ته پیغام د الله رب العزت راورسو. نو دوی ټولو دا خبره کړې وه تا صرف پیغام راونه رسو، تا د پیغام را رسولو حق ادا کو.
نو نبی صلی الله علیه وسلم الله رب العزت گواه کوی، الله گواه اوسه ما ستا پیغام دوی ته ورسو. منذرون، نو د پیغامبرانو کار د الله رب العزت پیغام رسول دی د الله تعالی بندګانو ته. او د نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد بل پیغامبر راتون کې نشتا، نو د دین خبره زده کول او د دین خبره بل ته رسول دا زموږ ذمہواری ده. هر انسان دی د خپل علم مطابق څومره چې دوی ته پوهه حاصله ده د هغې نه دې زیاتې نه کوي، لیکن چې څومره پوهه ده نو په هغې دې شومتیا هم نه کوي. او دې رسوي زما د طرفه، نبي علیه السلام فرمایي ورسوئ زما طرفه، خو هغه د دین یو مسله ولی نه وي، یو حدیث ولی نه وي، یو قرآني آیات ولی نه وي، خو چې تاسو یې زده کړی دی هغه بل ته ورسوئ. ان جاءهم، نو دا نه چې زه تو بل دا به غټ غټ علیمان جوړېږو به، د هغې نه بعد به بیا مونږ چې دې خبره کوو. علم خو د علم د پوره حاصلولو هېڅوک دعوه نشي کولی چې زه غټ عالم یم، ځکه د علم خو عظیم سمندر دی، او د دې سمندر نه د دنیا غټ عالم هم یو قطره نشي اوچتولی. په دې باندې د حضرت موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعه تېره شوي بار بار، چې د الله رب العزت علم دا ټول سمندرونه دي، او د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام چې خبره کوي نو زما او ستا علم دومره دی چې دې مرغۍ په خپله مخوکه کې څو اوچت کړل، نو په مخوکه کې به دا مرغۍ د دې سمندر نه څونه اوبه اوچتېږي. بل عجیبو ان جاءهم، نو علم چې دی د علم انتها نشته چې یو کس بس دی د علم انتها ته ورسېدو بس دی پارسو باندې پوهه شو، بلکې هر کس هغه د علم طالب دی، علم لره زده کوونکی دی، او د مرګ پورې به د دې زده کړه کېږي. ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم دا خبره فرمایلې وه، تاسو علم چې دی دا طلب کوي د مور د غېږې نه واله د قبر پورې، د قبر د لحده پورې، یعنی د مرګ پورې. د دې دا پته لګي چې د مرګ پورې د علم حاصلېدل نشي کېدی، یعنی دا ټوله زندگی د علم د حصول لپاره کمه ده. پکار چې محدود وخت خولی وي، لږ غوندې وخت خولی وي چې بس د دې ځای نه واله دې پورې زده کړه وکړي او بس. وایي نه، د مور د غېږې نه شروع وکړه او د قبر د غېږې پورې چې دی نو زده کړه کوه، یعنی ټوله زندگی د علم په زده کړه کې ولګوه، خو ګوره علم به حاصل نه کړی شي. بل عجیبو ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، پس اوی کافرانو هذا دا پیغامبر چې کومه خبره کوي چې هغه دوباره را پورته کېدل دي، عجیب، دا ډېره عجیبه خبره ده، مونږ دا نه منو. تی چې کومه خبره مونږ ته کوي چې زما ومنئ د الله ومنئ، ځکه چې ستاسو یو ځل را پاسېدل دي، نو دا خبره په مونږ باندې ناشنا لګي. فقال الکافرون، پس کافران ووی هذا شیء، دا دوباره را پورته کېدل یو څیز دی، عجیب، عجیبه، این دا دوباره را پورته کېدل یو خبر عجیبه ده، دا به مونږ څنګه را پاسو؟ ځکه په خپل هغه بیان دوی کوي، الله یې ذکر کوي. اذا متنا وکنا ترابا، آیا هر کله چې مونږ مړه شو او شو مونږ خاورې، ذالک دا دوباره را پورته کېدل، ذالک دا دوباره را پورته کېدل، رجعم چې واپسی ده، بعید لري ده د عقل نه. دا خبرې عقل نه تسلیموي چې یو کس مړ شي بیا هغه په ځمکه کې خاوري شي، ایری شي، بالکل هوای والوځي یا په ځمکه کې ختم شي، دا به دوباره را پورته کېدل، دا خو د عقل نه ډېره لري خبره ده. دا به څنګه کېږي؟ دوی ته دا ناشنا ښکاره کېده، بلکې دوی ته دا ناممکنه ښکاره کېده چې د خاورو نه انسان بیا نه جوړیږي. حال دا دی چې دوی دې خبرې ته سوچ نه دی کړی چې دا انسان اول جوړ د سونه دی. آدم علیه السلام الله رب العزت د سونه جوړ کړی د دې خاورې نه کنه، چې الله رب العزت آدم علیه السلام لره د خاورې نه جوړ کو، چې خاورې د مختلفو حصو نه راغستی وه. اوس خو د دې انسان خاوره په یو محدود ځای کې ده، په لږ ځای کې د هغه خاوره خوره ده، چې الله تعالی د دنیا د ځمکې د مختلفو حصو نه خاوره راواغسته او انسان یې جوړ کو. دغه عظیم ذات دې انسان لره چې اوس خاوره موجود ده، د دې نه خاورې نه دا انسان دوباره نشي پیدا کولی.
دا خو بالکل ناشنا خبره هم نه ده، سګرانه خبره هم نه ده، خو دوی ته دا خبره عجیبه لګي وی دا به څنګه کېږي. اذا متنا وکنا ترابا، آیا هر کله چې مونږ مړو شو دغه مرګ خو ټول مني، دا مرګ نه خو د هېڅ چا انکار نشته، کافر دی، منافق دی، مشرک دی او ایمان والا دی، یهودیان دی، نصارا دی، هر څوک چې دی د ایمان نه د مرګ نه انکار کوونکی نشته. ځکه مرګ ته په قرآن مجید کې یقین ذکر شوی دی، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، د خپل رب عبادت کوه تر هغه وخته پورې چې تا ته یقین راشي. او بل ځای کې وایي حتی آتانا الیقین، تر دې چې مونږ ته مرګ راغی. یقین معنی مرګ، یقین نه خو یقین چې مرګ دی دې نه خو انکار هیڅوک نه کوي. نو ځکه دوی وایي چې هر کله مونږ مړو شو وکنا ترابا او مونږ خاوري شو، نو ذالک رجع، دا دوباره راپورته کېدل بعید، دا د عقل نه لري خبره ده، دغه داسې نشي کېدی. الله تعالی جواب ورکوي قد علمنا ما تنقص الارض منهم، یقینا مونږ پوهیږو په هغه څه باندې چې کموي ځمکه منهم د دوی نه، د دوی نه چې ځمکه څه کمی، یعنی ځمکه چې دوی خوري، غوښه وله خوري، هډوکي وله خوري، هر څه وله ختمی. خو په دوی کې الله رب العزت په انسانانو کې یا د وجود یوه حصه په ملا کې داسې پیدا کړې ده چې هغه ځمکه نه خوري. اصل کې دغه حصه د دې انسان تخم دی، د دې نه به دا انسان دوباره راپورته کېږي، او دا دوباره راپورته کول په الله رب العزت باندې آسان دي، ګران نه دي. او د دې ټول انسانانو پیدا کول الله رب العزت ته پیدا کول په شان د یو انسان دی. ځکه الله خو به حکم فرمایي کنه، داسې خو نه کوي چې یو خاوره برالي دی، یو ځای نه د یو قبر نه ای په کم ځای کې د انسان پروت دی، خاوره برالي او بیا به د هغې نه ډانچه جوړی او بیا به په هغې کې روح اچوي. داسې معامله الله رب العزت نه کوي. الله تعالی خو به د کن حکم فرمایي او ټول به په یو ځای باندې د انسانانو فصل ودرېږي. داسې به چې څنګه اولنی شپېلی سره هر څه ختم، د دویمې شپېلی سره چې په کم کم ځای کې د انسان دا تخم پروت دی، د دې تخم نه به انساني فصل راوچتېږي. او د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې چې کوم روحونه الله رب العزت بند کړي، په دغې شپېلی سره به ټول روحونه خپل خپل فصل ته رسي، خپل خپل وجود ته به رسي او د انسان به روغېږي. نو الله رب العزت کارونه خو ډېر آسان دي، چې الله کوي نو ډېر په اسانه باندې کوي، خو دوی ته دا کار ناشنا ښکاري. ځکه چې الله رب العزت هر کار لره کوونکی دی. د الله رب العزت په کارونو کې ناممکن کار نشته، الله ته هر کار ممکن دی. او د انسان په ذهن کې خو ډېر کارونه ناممکن دي، نو دوی دا هم ناممکن ګڼي چې دوباره راپورته کېدل به څنګه وي. قد علمنا ما تنقص الارض، یقینا مونږ پوهیږو هغه چې کموي ځمکه منهم د دوی نه، د دوی نه یعنی د دوی چې کوم وجودونه خوري، منهم یې ذکر کړی یعنی د دوی نه، لکه بعضې د پیغمبرانو وجودونه، د شهیدانو وجودونه، د الله دوستانو وجودونه، هغه په ځمکه باندې د هغې خوراک چې دی هغه حرام وي، هغه نه خوري. نو بعضې نه، خو اکثر چې دی هغه خاوري خوري. نو مونږ پوهیږو هغه چې کموي ځمکه د دوی نه. وعندنا کتاب حفیظ، او زمونږ سره کتاب دی حفیظ، محفوظ، ساتون کې. زمونږ سره یو کتاب دی چې هغه ساتون کې د انسانانو د اعمالو دی. یو مراد دی هغه کتابونه دي چې کوم فرشتې به مونږ او تاسو باندې مقررې دي، او زمونږ هر خبره او زمونږ هر کار چې دی هغه لیکي. او دا کتابونه د الله رب العزت سره چې دوی دپاره کوم ځګونه مقرر کړی شوي دي، هغې ته د دې انسانانو دا اعمال ځي د کتابونو د پایلونو په صورت کې، هلته کې جمع کېږي. نو الله فرمایي د دوی ټول اعمال خو زما سره محفوظ دي، د دوی په عملنامو کې. یا د کتاب حفیظ نه دوی مراد لوح محفوظ دی. لوح محفوظ هغه علم چې د الله رب العزت په باره د مخلوق کې دی تر قیامته پورې. نو الله تعالی فرمایي د دوی هر څه زما وړاندې دي، جسم هم د دوی زه راپورته کولی شم، او دوی چې څومره اعمال کړي دي هغه ټول ما محفوظ ساتلی دي. وعندنا کتاب، او زمونږ سره کتاب دی حفیظ، محفوظ ساتلی شوی. حفیظ
یعنی ساتلی شوی کتاب دی، محفوظ ساتلی شوی کتاب دی چې په دې کې د انسانانو اعمال محفوظ دي. بل کذبوا بالحق، بل کذبوا بالحق، بلکې دوی درو ګڼلې دی حق لره چې قرآن مجید دی. لما جاءهم، هر کله چې راغی دوی ته، کله چې دوی ته قرآن مجید راغی چې حق او رښتینی کتاب دی، دوی دې لره دروغ وګڼو. فهم فی امر مریج، پس دوی په یو خبره مریج ګډه وډه کې دي. نو قرآن مجید حق کتاب دی، قسم په دې قرآن مجید باندې دی چې دا حق کتاب دی. خو چې کله دې خلکو ته راغی نو دې خلکو د دې کتاب په باره کې ګډې وډې خبرې شروع کړې او ګډې وډې خبرې قرآن مجید ذکر کړي. دوی دا خبره کوله دا قرآن مجید جادو دی، بالکل جادویي ورته ویلې. دا قرآن مجید چې دا پیغمبر دروغجن دی او دا قرآن مجید چې دی دروغ دی او دا قصه د وړمبنو دی او دا د لیونی وینا ده او دا کاذب وینا ده، دا د پیغمبر د ځان نه جوړ کړي. نو په هم پی امر مریج، پس دوی په خبره کې دي خو ګډه وډه خبره کې دي او ګډې وډې خبرې د قرآن مجید باره کې دوی دي. دوی دا کوي، حال دا دی چې دا قرآن مجید د الله رب العزت حق کتاب دی، خو دوی د دې کتاب نه انکار کوونکي دي. قاف والقرآن المجید، قاف د دې په معنا باندې الله پوهیږي، قسم دې په قرآن عزت والا ډیرو پیدو والا. بل عجیبو، بلکې دوی تعجب کړي، ان جاءهم چې راغلی دی دوی ته منذرون یره ورکوونکي منهم د دوی نه. فقال الکافرون، پس اوې کافرانو، هذا شیء عجیب، دا دی یو څیز ناشنا. اذا متنا، آیا هر کله چې مونږ مړو شو، وکنا ترابن، او شو مونږ خاورې، ذالک رجع بعید، دا واپسی لري د عقل نه. قد علمنا، یقینا مونږ پوهیو، ما تنقص الارض، هغه چې کموي ځمکه، منهم د دوی نه. و عندنا، او زمونږ سره، کتابون کتاب دی، حفیظ محفوظ. بل کذبوا، بلکې دوی دروغ ګڼلي، بالحق حق لره. لما جاءهم، هر کله چې راغی دوی ته، فهم فی امر مریج، پس دوی دی په خبره ګډه وډه کې